مې د چکدرې په چوڼۍ کې زما ماما میجر پاتې و دا ما ګوټ په ګوټ باندې کتلې ده د دې مین ګیټ چې دا د 1856 د انګریزانو د وخت جوړ دی مې چې کله فایرنګ وشو زه قلا ته ورننوتم په قلا کې 120 کسان مې زه تاله چیلنج در کوم ته 300 پهلوانان راول او دا ګیټ دې کولو بیا ما ته دا انفارمیشن دی چې د ملکنډ چوڼۍ هم خالي شوې وه چې که چېرته 100-130 کسان راشي چې دلته هم توړ پوړ وکړي دویم سوال دې ما بیا دا وکړو چې څوک چوڼۍ خالي کوي او دا خو تش لاس خلک و که په تاسو سبا یو شپېته مسلح خلک راشي تاسو به څه کوئ بل سوال مې ته دا وکړو چې فورس د قلا نه وتو نو هتیار چاته معلوم و د وړو بوجۍ چاته معلوم وې چرګې چاته معلوم وې د ډیزلو ټمکې چاته معلوم وې په سپینو جامو کې دغه خلکو یو سړي ته یو شی حواله کړی او ټک تصویر یې وله وختې مې 100% ریکوري تاسو کړي څنګه هم کړي مې تاسو سره کم داسې د غیب علم دی بیا د هغې نچوړ زه په دوه ټکو کې درته وایم یو د اعتزاز حسن بیان پرون چې پریس کانفرنس یې کړی او لطیف کوس اخراجي تحصیل پیش کوم زه وکلا کې راځرې ته وکیلان د سیاسي وابستګو نه بالاتر د دې سازش د دې جبر د دې جرم ظلم د دې نظام خلاف راوځي او دواړو پرون پریس کانفرنس کړی چې موږ ته صرف آی جي پنجاب او ډي آی جي لاهور 2 غنټو ته پرېږدی چې موږ اصل ملزمان قوم ته بې نقابه